ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها وقال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله قال الذين يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس صدق الله العظيم وصدق النبي الرؤوف الرحيم درود شريف لغوائي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز محترم جناب صدر مجلس معزز علماء کرام و طلباء عظام او دغه لوی اجتماع حاضرین و مسلمانان ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د محترم رور جناب قاری قدرت الله سے زید مجدهم په دعوت باندې نن تاسو سره ملاقات وشو او په دې لوی قرآن په مدرسه کې چې دا د دې علاقې او لوی اداره ده او د قرآن شریف خدمت کوي ورسره د 100 درجو او د دراسات او د درس نظامی خدمت هم کوي نو تاسو سره په دا اداره کې زما ملاقات او ناست او بیٹک وشو زه د الله شکر گزار یم چې تاسو غوندې نیکانو خلق سره او د لکی مروت بیا د دیندار او خلق سره زما مجلس کېږي او در سره ناست یم ما د پاره سعادت دی او شپه د جمعې ده او دینی مدرسه ده او بیان هم د دین متعلق دی او مجلس هم دینی دی د الله نه به سوال کوو چې زمونږ دا ناسته او زمونږ دا مجلس او بیٹک الله پاک په خپل درګاه کې قبول او منظور کړي ما ته محترم ورور جناب نصیر مروت صاحب د دې مدرسې سره مختصره خاکم مخکې کړه او ډېر زیات خوشحاله شوم او ما ولیدل چې ګڼ شمېره لکان د دې مدرسې نه فارغ شو
سو قاریان او سو حافظان او سو مجودین او بعض دراساتونا یو جامع اداره ده معلومیږي دا چې بنیاد په اخلاص خوده شوی دی معلومیږي دا چې د انتظامیه او د محتمم صاحب د سابقه او د اوسنی اخلاص دی او کلم کې د انسان په زړه کې د دین اخلاص وي نو الله غي له قبولیت ورکړي الله دې ادارې له مزید قبولیت ورکړي زمارونو دې علاقه کې د طالب متعلق خبره او یا د علم خبره دا خو زما په خیال تحصیل حاصل بی ځکه دلته الحمدلله علماء کرام هم ډیر دي او د دین طالب علمان هم ډیر دي او مدرسې هم ډیر دي خو په دې بنیاد به دا خبره وکم چې دا شی نورم دایم پاتې شي او همیشه پاتې شي او دا چې نن په مخ د ځمکه دینی مدرسې د اسلام او د دین قلاګانې دي او د دین د مدرسو نن دشمن ډیر مرعوب دی او په یاره کې پروت دی نن چې څومره اغیار دي یهود او هنود او عیسایان او د هغوی جنټان قسم دی د هغوی د سترګو رپاره نن د دین مدرسې ازغې دی ازغې او خار دی خار د دین د مدرسو د وجې نه یو خاموش انقلاب روان دی دومره انقلاب دا زمونږ په جلسو نه دی دومره انقلاب دا زمونږ په بیانونو نه دی کم انقلاب چې نن د دین د مدرسو د برکت نه روان دی ځکه کم هلک چې د دین مدرسه کې داخل شو که دی عالم شو لویه خبره ده مفتی شو لویه خبره ده او دې د دې مدرسې نه ووته او د مدرسې نه سند حاصل کا دور حدیث یا د تجوید او یا د حفظ بس دا کلک مؤمن وګرځېد دا یو خاموش انقلاب په مقدس مکه روان دی الحمدلله دې سره دین ته ډېر لوی تقویت روان دی یو خو د چغو او د انقلاب خبرې دی یو د دینی مدرسو کردار دی نو الحمدلله هغه وخت به نږدې وي که خیر انشاءالله چې په غونډه نړۍ کې او بیا زمونږ په دې ملک پاکستان کې انشاءالله د دې مدرسو د برکت نه بر دین او د اسلام او د شریعت بول بالا وي که خیر انشاءالله العزیز زمارونو بنیاد دا دی چې زه خو همیشه دا دعوت چلوم په دې جلسو کې زما مقصد وحید هم دی اصلاحي خبرې زه کوم او دی کې زه خلکو ته دا ترغیب ورکوم چې خپلو بچو باندې علم وکړي په خپلو بچو باندې قرآن یاد کړي حافظان کړي او قاریان جوړ کړي مهرباني وکړي دا بچي روباسئ علم ته د دین علم په خپلو بچو کې موږ د سکول او د کالج او د یونیورسټۍ د سبق اس قسمه مخالفت نه کوو نه د هغې موږ خلاف کوو موږ بالکل بچې په یونیورسټۍ کې داخل کا او بچې انجینیر کا که یو بچې انجینیر نشي دا اوس چې موږ په کم روډ رالو چې انجینیر نه وي دا روډ کم ځای جوړېږي انجینیر نه وي دا پل به کم ځای جوړېږي موټروی به کم ځای جوړېږي او کارخانه به څنګه جوړېږي زموږ ضرورت دی ورته بچی نه ډاکټر جوړ کا ډاکټر چینی او زما علاج نه کی زب مون سنگ کو روزه بسنگ نسم ډاکټر تام زمون ضرورت ته اقتصادي ماهر ته زمون ضرورت ته زری ماهر ته زمون ضرورت ته فوج ته زمون ضرورت ته چې فوج نه زمون سرحدات بسوک ساتي پولیس ته زمون ضرورت ته چې پولیس نه امن او امان بسوک برابرې د سکول استاد پرنسپل ته زمون ضرورت ته چې زمون بچو ته د دنیا تعلیم ورکړي د دې ضرورتو نه قطعا انکار نه کوو نه کولی شو زمون بچو په خپل سکول کالج کې سبق ویل دي مونږ په خپل په سکول کالج کې سبق ویل دي دې نه مونږ انکار نه کوو دې سيزونو ته انتهایی ضرورت ته د ملک او د دنیا د پارا سائنسدان چې نه او مال ټمبم جوړ نه کی مال میزایل جوړ نه کی زمون ملک بس ترقی وکي د دې ټولو ضرورت مونږ منو خو مونږ دا ګیله د خپل دوستانو نه کوو چې تاسو مونږ سره د قرآن ضرورت هم لګو مانه مونږ دا ټول منو مونږ سره د قرآن ضرورت هم مانه مونږ سره د پیغمبر د علوم ضرورت هم مانه مونږ سره دا هم مانه چې د ملک د مولام ضرورت شته د ملک د عالم هم ضرورت شته د ساينسدان شته د عالم هم شته د انجینیر شته د قاری ضرورت هم شته د ملک د افسر د دنیا ضرورت شته خو د ملک د پیغمبر د پټکی د افسر ضرورت هم شته دی
دغه سیزونه دنیا لدی او دا آخرت لدی او یوازې آخرت له دنیا دپاره دا ټکراو که دویم ختم شو قسم په خدای زه خو په دې خوشحالېږم زمونږ دوستان دي ډاکټران زمونږ قدر کوي زمونږ لاسونه ښکلې مونږ یې ځان ته راغاړه باسو مونږ د هغې نه نفرت نه کوو هغې مونږ نه نفرت نه کوي مونږ خوشحاله شو کوم ډاکټر چې د ملا نه نفرت کوي بیا هغه مو نه خوښه کم انجینیر چې د مولا نه نفرت کوي بیا مو نه خوښ کم افسر چې د مولا او د طالب او د حافظ د نفرت کوي بیا مو نه خوښ او کم ډاکټر کم لوی سړی د دنیا چې د مولا قدر کوي عزت کوي کرسۍ نه ورپسې زمونږ د سر تاج او زمونږ د سر ګل دی مونږ خوشحالېږو په دې ما ته یو لوی افسر ټلیفون وکړ وی تا سره ملاقات کوم تاسو کوم ځای به ملاقات کوو مې مدرسه کې زما دا ټیم دی او ته راتلی شي یاره جی وي زه خو د مدرسې قابل نه یم زه به کور در سره ملاقات کوم خبره په ما لږه خو نه لګېده مې ولې قابل نه ته مسلمان نه وی نه الحمدلله ولې مسلمان نه خو زما شکل داسې چې زه د مدرسې قابل نه ما ورته وی مې د پیغمبر مبارک په زمانه کې یهودیان د مسجد نبوي قابل راتلل به حضور پاک سره ناسته وکول عیسایان راغلی د نجران وفد راغلی د رسول الله مبارک سره ناسته کړې ده ته مسلمان یې ته ولې قابل نه د مدرسې وی ما ته ځان ښه نه ښکاري چې زه مدرسې ته راشم مې ولې درته ځان ښه نه ښکاري یاره وی زما انداز جدا دی ستاسو انداز جدا دی ما به پوهه په دې چې تا ته ځان مدرسه کې ولې ښه نه ښکاري یاره موږ دنیا والا یو تاسو دین والا یې مې دین دی نه دی خوښ شریعت دې نه دی خو پټکي سره ناسته والا سره شرمېږي چې کوم د پیغمبر لباس اغوستی هغه سره ناسته باندې شرمېږي چې کوم هلک قرآن ته ناست د پیغمبر حدیثو ته ناست دی هغه سره ټاټ باندې پوړ باندې ناسته باندې شرمېږي ما زه تا سره ملاقات به نه کوم هله کوم چې مدرسې ته راشي الحمدلله نن د هغه ریټایر افسر هغه وخت کې لوی سړی و نن د هغه به چې موږ سره 3 کسان په مختلفو دیني مدرسو کې طالبان دي الحمدلله موږ غواړو د خدای نه ده زما وروڼو تاسو ټول د عوام دوستان چې څومره ناست دي په خپل بچو علم وکړئ زما خدا دعوت دی لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ځان له چې څه خوښه هغه خپل ورور له خوښ کا ما ځان له دا خوښه کړې ده ما خپل بچي باندې علم کړی دی زه تاسو له دا خوښوم چې په خپلو بچو علم وکړئ ما ځان له دا خوښه کړې ده ما په خپلو وروڼو علم کړی دی زه تا له هم خوښوم چې تاسو هم په خپلو وروڼو باندې علم وکړئ ما ځان له دا خوښه کړې ده چې زما لور عالم ته ورکړې ده تاسو ته هم دا وایم چې علماو سره خپل نسبت قایم کړئ او علم وکړئ قسم په خدای چې علم د دنیا هم زینت دی او د آخرت هم زینت دی زمون حضرت امام مالک رحمت الله علیه امام الدار الهجره ورته وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلی د مدینه شریفه امام د هر امام د دین د امام خپل خصوصیات دي حضرت امام مالک خپل خصوصیات لري زندگی اخره ټوله په مدینه شریفه کې تیر کړې درس به کم ځای کاو چې کم ځای عبد الله ابن مسعود بناستو درس وکاو او ابن مسعود به کم ځای ناستو چې کم ځای به رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف کو اسطوانة السریر تاسو د الله بوزي فی روضة من ریاض الجنه لوی حلقه د درس به وا مترجمین بناستو چې څوک عجم ناستی چې اغیت فایده والی او مکبرین د صوت بناستو او دومره تجربه کار بو چې مالک بدی د आवाज وکړو التباغه مبلغ او هغه مکبر الصوت دا هغه आवाज رساو چې ټول خلکو ته आवाज ورسیږي په دغه زمانه کې دومره لوی حلقه د درس د بل چا نه وه امام شافعي رحمت الله علیه وسره په درس کې شاګردي کوي او خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل شاګرد محمد ابن حسن شیبانی دا مې یو عجیبه خبره ده امام محمد خپل تاریخ کې لیکي وی د زړه مې خواهش و چې امام مالک له لاړ شم حدیث دی واورم ما وی ارشنه زما استاد امام ابو حنیفه خفه نشي چې ما پرېږدې بل لدې او تپوس میں کولم نه چله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دې خپه نشي زړه کې مې سودا هم وا کله مې بل چا په واسطه ورته ما وی یو ځل امام صاحب امام ابو حنیفه راستو ما ته وی بل تراشه بچي کینا وی کیناستما
وی ما چې زه ورته وایم دې وخت کې موډ یې ډېر مزیدار دی چې صاحب اجازت راکړه چې د مالک نه حدیث واورم وی دې کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مخکې شو وی ما ته محمد ابن حسن یو خبرې له مې راوغوښتې زما خبره به ومنې میں حضرت ستا شاگرد حکم کوا وی زړه مې غواړي چې مالک ابن انس ته دې ولېږم هغه نه حدیث زده کړي اوهو حضرت څو میاشتونه زما زړه کې دا تېرېږي خو ما جرأت نشو کولی وی ما زړه ته الهام کېږي امام ابو حنیفه وی رحمت الله علیه زما زړه ته من جانب الله الهام کېږي چې تا ولېږم او د خپل یو شاګرد نسبت ته امام مالک سره قایم کړم لوی محدث ته د مدینه شریفه درس حدیث کوي یو سړی راغی هغه سړی د خلکو په دې اوږو باندې قدمونه واغېستل تخطي علی رقاب الناس او مخکې امام مالک لراغی او راتلو سره درته وایي وی صاحب دا درس دې بند کړه درس یې پې بند کړه وی راپاسه ورپاسېد دې ګمان کوي چې دا سړی مجنون دی روغ نه دی ځکه په ما د حدیثو درس هم بند کړه او لویه مجمع کې را روانې د خلکو په اوږو قدم راړی خپه راړی او دلته راځي دا خو د روغو کار نه دی او بیا ما پاسې هم څه چل شوی دی مالک صاحب زه پاسېدم چې دا سړی روغ نه دی هسې نه څه بل غم پېښ نه کېږي پاسېدم درس مې بند کړه وی راغاړه وکړه معانقه را سره وکړه ورغاړه وتم وی بیا ما ته وایي ما ته اذن وکړه اجازت راکړه چې دا ټنډه د لښکوله کړم دا تندې د لښکول کړم تندې ښکل کړه پوه شوم چې دا سړی خو ما پرې د مجنون د لیوني ګمان کوه خو دې سړي کې څه چل شته ما یې بچې خفه نه شې تا یو څو غلطۍ وکړې یو خدا د خلکو په اوږو د قدم راواړه د ترمذي حدیث ته من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا یا جسرا الى جهنم کوم انسان چې بې ضرورته د بل په اوږو قدم واغېست او مخکې راشي د جهنم ته یو پل او یو لاره تیاره کړه استکبار یې وکړه کبر یې وکړه مسلمان ته ضرر ورکړه مجلس کې انقطاع راوسته ټول خلک په تماشې کې دا څه کوي دا آداب د مجلس ته چې څوک راشي شاته به کښېني البت که مخکې خلکو ځای پرېښی اواز دې وکړي تفسحوا فی المجالس خدای مو بخښه مخکې شي که بیا هم شاته ځای نو دې صورت کې راتلی شي نو تا خو یو دا ګناه وکړه حدیث و مجلس ته خلکو منځ کې راغلی او تخطي دې وکړه اوږو باندې قدم دې واړو نمبر 1 دویمه دا بې ادبي دې وکړه چې په ما دې د حدیثو درس بند کړو حالانکې زموږ علما د حدیثو درس نه بندوي هر څوک چې راشي لوی عالم هم راشي د حدیثو درس هر څه نه مخکې دی درس به جاري وي درس به نه بندېږي موږ له چې هر څوک مشران راشي موږ خپل درس نه بندو درس جاري ساتو نو په ما د درس حدیث بند کړو او بیا د مالک حدیثو درس طالبان به داسې ناستو کأن علی رؤوسهم الطیور لکه سر باندې چې مارغه ناست دي چې که لږ سر رقم د مارغه پاسي داسې اطمینان سره به ناست شوق سره شغف سره دریم زه د پاس ولم څه چل شوی دی او ځان ته دې راغاړه باسلم او بیا په دې ټنډه په دې تندي دې ښکل کړم څه چل شوی دی هغه هلک ورته وایي حضرت دا غلطۍ ما قصدن کړې دی بلکل مې وکړې د یو حرس تلاسه ما به معاف کې ما یو حرس تلاسه را باندې غالب شو او بعضې وخت په یو انسان یو حب یو حرس غالب شي هغه دا غلطي کوي مونږ اکثر دلته ناست یو مجلس ته به خلک راشي را تر غاړه دا محبت یې د خلکو کړ یا یو ځای ته راشو را تر غاړه وځي را تر غاړه وځي دومره مستړي کې چې حد نه وتی دا د مینه د محبت دی د کوهاټ کې مې یو ځل بیان و د خلکو ډېره زیاته مینه کوله یو هم را تر غاړه وته بل هم را تر ګرمي م وه داسې شوم چې سم ستړی شوم بیان چې مې وکړه خلکو ډېر محبت و چې بیان مې وکړه مولانا حمدالله جان صاحب د ډاګې الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې په قبر انوار نازل کړي د خپلې زمانې یو ډېر لوی جامع المعقول والمنقول شخصیت د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه شاګردو مظاهر العلوم کې ته دوره کړې هغه راښکاره شو چې په ګیټ راننوته او چې زه ما بیان خلاص کړتلم اوس د خلکو بیا مټې ونغښتې چې دا اوس بیا راغاړه پوزي مې خدای که دې ځل یې ووهلې که نه بس بربادې ما وی ډاګې بابا جي راغلار ورته پرېږدی بس خلک په هغه شو
په ترغاړه وتو زه دې غلی ووتم ما لا چا کې بیان والته لاړم څه موده پس را سره هغه یو مجلس کې میلاو شو ما ته ویې لکه دا اواز ستا کړی ما ویو نو یې زه دې په خلکو برباد کړم خلکو په ما راغون شو داسې کړم داسې زورونه یې راکړل چې بیا د ګرځېدو نه وم نو مې یا بې زه وجلم او یاد کړ په ما پرې خپل وس مخکې کړی مې پرې چې دا باقي پتا وکړي بیا ما نه خبر شوې مې نه وی چې بیان مې خلاص کړ خلک را ترغاړه وتل نو ناظم چغې والے چې بوډا دی بیمار دی خدای دپاره کې ګرمي ده ساتې وباسئ وی خلک نه منع کېدل اخره کې کټ کې کېنولم او کټ یې په دیواله بل طرف ته واړو نو دغې کې کېنولم دې ته مینه وه زمونږ استاد او زمونږ شیخ د زمانې مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد فرید رحمت الله علیه زما استاد هم زما شیخ هم یو ځل داسې ما څه دا لطیفه وویل ما ته وي دلته راشه وي یو ځای کې ولاړو ما وي خلک را ترغاړه وتل وي دوه کسه مې شاته ولاړو وي هغه یو بل ته وي چې بیا پې نه ورځو مې چې نه بیا را باندې مه راځئ بس دا کافي دي دا د خلکو محبت دی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه او بیا زمونږ د طالبانو میره خو ډېره ده مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه او مجلس ته دغسې طالبانو عوامو ترغاړه وتل او معانقه ده خلک چغې وي جمع تیاره ده مهرباني وکړې اقامت شروع دی خلک نه پرېږدي چې دی ورغې یو رکعت ته شوی و چې مانځه کې شریک شو مانځه نه پسې ژړل سم یې وژړل علما وی صاحب ولې خوږ شوې وی نه خوږ نه یم نو بیا جاړې ولې وی شپږ دېرش کاله پس تکبیر تحریمه رانه فوت شو 36 سال بعد تکبیر تحریمہ فوت ہو چکا آپ کے معانقوں اور آپ کے ملنے کی وجہ سے نو دا بے دے پورے ہوئی کہ زمان دا طالبان اڑے رضی تمین ہے محبتی دا قرنگی اگر سلیوی سیب دا غلطے میں اکڑے خودی او حیرس دا برکتا وی بیگام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی ولی وی ته لګیا وی درس حدیث کې او رسول الله مبارک تشریف راوړ او سره صحابه دي مرګري دي وی فورا کې راغی تاسو کې انا مالک ابن انس امام مالک څه شو چا ورته وی هو دغه د ناس ته ستا حدیث ولې وی ادعوه لي مال اول وی تا ته چاوي چې رسول الله مبارک د غواړي وی ته پاسې د خپل زینا ترعد فرائس دا اولی دی رپیدل دا یارینا یہ سبب ہے وجہ سنگ ورغلی رسول اللہ مبارک درتے وجہ لا تخاف اونا یاری او زان تیرا غاڑا برسل زوری دا دی سینے سر درکا او پا دی ٹانڈا پا دی تندی اخکل قدر زر زر گرشنا صد قدر جوہر جوہری اس پیغمبر مبارک یو خان یو سردار یو نواب ځان ته نه راغاړه باسي څوک راغاړه باسي امام مالک هغه ته پته ده چې زما مشن دې سړي په لاس کې نیولی دی اوس زما یو مشن دی او چا په لاس کې نیولي زما به خوښي د پیغمبر مشن سره ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما دو شیان میں در تفریخی دی کہ تاسو ترسو تمسک کری پاگی عمل مکڑی منگولی لگولی گمراہان کے گے بنا کتاب اللہ و سنت یو دا اللہ کتاب بلدما سنت رشتیا و آئینن دا سیزون چالاس کی نولی دی علماء دا دی سیزون خدمت سوک کئی علماء کئی دا سنت او دا کتاب دو قسم خدمت تے یو دا چی دا دی ترویجو کے پا خلقوں کے دویم دا چی دا دی دفاعو کے جو باغ دے دا باغ دو قسم خدمت تے یو دا چی بوٹے نال کے بوٹے نال کے اوبو ورطا چے سرا ورطا چے دوائی پہ اچھے یو دا خدمت تے دویم خدمت ایسے دے کہ بار نہ سوک حملہ کے چی دا بوٹے در نہ خراب نہ کے سوکی داری کے تپسان او کارغان راضی میوه خراب نکی غل راضی میوه غلا نکی غل راشی بوٹی در نہ خراب نکی سو قسم خدمت تے دو قسم الحمدللہ دولا قسم خدمت علماء کڑے
دواړه قسمه کړي دواړه قسمه کوي دلته دا خدمت په مدرسو کې کېږي قاریان او حافظان او عالمان یې کوي او دا دویم خدمت کې دا مدرسو باندې غل را نشي او ډاکو را نشي او دا میوه را خرابه نه کړي دا طالب او دا مولا مدرسه خرابه نه کړي دا خدمت سیاسي علما حضرت مفتی محمود او نن مولانا فضل الرحمن کوي دا نوې دا سیاسي علما دا علما نوې نن به دا مدرسې دې نوې دا بړنګې ما یو ځل مولانا صاحب ته په خپله وویل مې خفه کېږم مه خو غټ جهاد تا نه خدای لوی کار دی شکر ادا کړه د خدای شکر تا نه الله لوی خدمت تا نه الله لوی کار د دین حفاظت کول دا چې څومره چمنونه یو چمن نه مولانا حقاري قدرت الله صاحب خو یو مدرسه شروع کړې ده او د دې مدرسې د چاردیوارۍ خدمت به کوي خو دا بل خدمت چې دا مدرسه څوک ړنګه نه کړي او بل شانې ړنګه نه کړي بند یې نه کړي دا مولا ته څوک نقصان ونه رسوي دې مدرسې ته څوک تاوان ونه رسوي د دې چنده څوک بند نه کړي او دې طالب ته څوک دهشتګرد ونه وایي ما دا خدمت ته کې او یوازې د لکي مروت او د ډېر اسماعیل خان او د پېښور نه د غونډ پاکستان د مدرسو کې د خدای شکر ادا کړه چې دا خدمت تا نه خدای دی دا د حقیقت دا دغه جلسه نه د جمعیت علما اسلام په حقیقت نه مجبور یم چې ډېر خلک وایي که نه مولا ته د سیاست څه کار دی چې مولا سیاست کوي دا به تاسو اورئ مې په دې ملک شاخیل سیاست کوي ډم سیاست کوي هغه وټونو ته ودرېدی شي لوارس وټونو ته ودرېدی شي ترکان وټونو ته ودرېدی شي د سکول استاد چې ریټایر شي الیکشن ته ودرېدی شي دا مولا د دې وطن دی ولې نشي ودرېدلی چل بس دا د خلکو په زړه کې یو سودا پرته ده چې دا مولا راته ولې اوټ ته ودرېد الیکشن ته نور څه نشته خو دا مولا د خلکو په نظر کې دروند دی الحمدلله دې خلک کامیابی دې خلک مشر ګڼي دا یریږي خوارات چې دا شیخ ورانه بل طرف ته روان دا به درنه ځي خامخا به درنه ځي خفه کېږم ځکه چې افغانستان کې درنه لاړ دلته هم درنه ځي انشاءالله الله د خپل دین حفاظت همیشه کړی دی او کوي وي او ستاسو په ذریعه به کوي دا د دین حفاظت انشاءالله العظیم د ملګري د ختم نبوت خبره وکړه نن چې په پاکستان کې ختم نبوت په اسمبلی کې او په آئین کې کم تحفظ حاصل دی مولا وایي څه کړي دي ما ته یو سړی موږ نه ډېر خلک تپوسونه کوي یاره تاسو څه پورې څه کړي دي مولیانو څه پورې څه وکړل ما یو کار مولا کړی دی یو بل چې ما له اسبونه کې دا ماله ډېر یو کار هغه کار څه دی هغه د حضرت مفتی صاحب د برکت نه مفتی محمود رحمت الله علیه د برکت نه د هغه د برکت نه په اسمبلی کې د پیغمبر شامله ګټلې شوې نعرې تکبیر نعرې تکبیر علماء دیوبند ډاکټر شیر علي شاه صاحب په خپله ما ته دا خبره کوله وی زه مدینه منوره کې دلته چې کله مرکه وشوه 10,000 کسان 10,000 سے زائد لوگ ختم نبوت کے تحریک میں شہادت حاصل کر چکے ہیں 10,000 سے زائد لوگوں نے زبردست طریقے سے مظاہرے کیے جلسے کیے مقابلے کے جب 10,000 لوگ شہید ہو سکتے ہیں اس کے لیے کتنی محنت ان بیچاروں نے دی ہوگی لیکن قانون نہیں بنا 10,000 قانون بالکل نہیں بنا لیکن اسمبلی ته چې کله علماء کرام لاړل ما ته مولانا مکی صاحب دا مکه مکرمه کې دا خبره کړې وی حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه دا خبره غور سره واورئ دا اهمه خبره ده د ځان سره نوٹ کې په زړی ولیکئ په کاپۍ کې ولیکئ ورسوئ خلکو ته مولانا مکی صاحب چې مکه مکرمه کې کم درس کوي اردو کې تقریر کوي د حج ورځو کې عمرې ورځو کې او بیا خپل درس هم کوي ما خپل میں نے سنا ہے اپنے آنکھوں کانوں سے
ماسخوتن یو دعوت یې کړی بیا زه ځان لکړو دوه درې علما نور مو وي حضرت مفتی صاحب راغی وي ما ته وی چې مکی صاحب چې زه کله اسمبلی ممبر شوم نو ډېر زیات خفه وم چې اسمبلی ته لاړم ما وی خدایا حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه خدایا دا زه په څه ګناه کې ګیر شوی د حدیثو درس نه دې اوچت کړم پروردګار نو اسمبلی ته راوست یو باغچه کې ناستم د حدیثو حضرت مفتی صاحب راکوټې سړی نو لوی محدث و او ډېر لوی فقیه او مفتی د زمانې و تاسو د هغه فتوی وګورئ نو حیران بچئ چې دې سړي له خدای څومره لویه پوهه ورکړې زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه هم د خپل وخت ډېر لوی مفتي و د ټول عمر 57 سال هغه وړه دوره پړاو کړې وه او مولانا شمس الحق افغاني صاحب به وی چې نن گویا په فقه جزئیاتو کې مولانا شهزاده صاحب له خدای کومه پوهه ورکړې ده بل چا نشته د انورشاه کشمیري شاګرد هغه به وی چې مفتي صاحب سره موږ په بعضې مسلو کې گفتگو کړې ده وی دې سړي له خدای ډېره لویه پوهه ورکړې او زمانه ما وره احسن الفتاوا ګوره د مولانا رشید احمد صاحب هغه بعضې وخت کې درې فتوی ذکر کړي یو خپله ورکړې ده یو د اشرفیې یو د کراچۍ یو د دیوبند یو د حضرت مفتی صاحب فتوا هم ورسره مقابله کې ذکر کړې ده ته وګوره چې د دې سړي علمیت تا ته پته ولګي خدای مفتی هم خلکو له فتوی ورکولې قاسم ملتان کې هغې نه دې اوچت کړم د حدیثو ګلدستې نه اسمبلی ته دې راوستم څه ګناه باندې دې نه وجه ولې اسمبلی کې تاسو ته پته ده چې اسمبلی کې کمې ښځې تا سره مخامخ دي نظر دې ټول په ښځو لګي ګیر چاپېره درنه ده ټولې ښځې لاول بیوټي پارلر نه ځي وروستو اسمبلی ته راځي هلته ځان ډولۍ کې ښه مزېدار بیا اسمبلی ته راځي ګیر چاپېره اسمبلی کې ښځې دي ښځې دي ښځې دي دا سبب جنجال وړی دی ښځې وزیران هم دي او ښځې ممبران هم دي او ښځې خشته شکل هم جوړ کې ویښته هم ښکاره دي مریم ښکاره ده لاسونه هم ښکاره دي یو محدث ته د په منځ کې ناست دي دا څه کېږي دا څه وشو مولانا غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه باباجي ته زموږ ډېر ښه تعلق وراته وه هغه هم د اسمبلی ممبر و خو ډېر خوشطبعه مو که نه یو ښځه وه هغه زمانه کې نوم یې درته نه اخلمه وزیره وه تاسو به بعضې وپېژنئ نو هزاروي صاحب خلکو په هغه ښځه اعتراض وکړه چې دی اسمبلی ته نه راځي نه راځي نه راځي هلکه زه خوشطبي کوم خفه نه شئ نه راځي ښځه پاسېده دا زیری نه کوي وی میں کیا کروں میرے تو بہت ساری مصروفیات ہے ایک پاؤ خیبر ایک کراچی میں یعنی یو گردم وی مولانا غلام غوث ہزاروی پاس نے کہا ہمارے تو مزے ہے ہم تو درمیان میں دا سے خدم پاکستان وی وفد راغلی وفد حضرت مفتی صاحب و هزاروی صاحب هغه کې د امریکې څوک خلکو زنانه وی هغې به خلکو سره لاس میلاوه بوټو صاحب دا وه مفتی صاحب هزاروي صاحب ته وایي چې دا څه غم باندې ووړېدو دا ظالمان خو هر چا سره لاس نه موږ ورسره څه کوو هزاروي صاحب مفتی صاحب ته دې خوا چې ما ور مخکې کړه قصه به سمه شي هرې خوشطبعه وایي څه چل کوې ما له چل راځي چې یو سره لاس ملاوي او ښه مزېدار لاس داسې ړقوي تاسو انګریزان کتلي دي لاس نیسي او دا ښځې بیا دا مولیان شرموي که نه لاس نیسي داسې چې هزاروي صاحب ته راورسېد هغه ورته لاس داسې معانقې شکل یې جوړ ښځه رسته شوه ویې کیا دا انګریزی کې وایي بوټو صاحب ورته وي دا څه کوي او زه پښتون یم زموږ پښتنو ستړې مشي داسې ښځه رسته شوه مفتي صاحب ته اخلاص مې کړی دی نو ډېر خوشطبعه سړی نو اسمبلی کې دا قسمه ښځې وي نو حضرت مفتی صاحب څه وایي الله د ګلدستې نه دې د حدیث روچت کړم باغچې نه دې اوچت کړم اسمبلی کې دې کېنولم ټوله ورځ په ښځو نظر لګي خبرې ښځو سره ډیبیټ ښځو سره دا څه وشو ډېر به خفه وم د شپې به مې ژړل چې یا الله څه مې وکړل څه غلطي مې وکړه مدرسې نه لاړم طالبانو سره ګیرو والا سره زما قسم په خدای قسم مې درته وخوړ دلته ناست دی مونږ چې مدرسه کې طالبانو سره ناست یو قسم په خدای غټو بادشاهي ته بله نشته دی مونږ ډېر خوشحاله یو دا د پیغمبر وارثان را سره ناست دي طالبان را سره ناست دي زه دې خلکو ته وایم ظالمانو دا خوند مو نه دی لیدلی دا خوند ووینې دې بادشاه نه غټه بادشاهي بله نشته دی د خوند صحیح کې دا خلک وایي نه که نه ډوډۍ به د کم ځای نه که بچې مو مولا که او طالب که عالم که ډوډۍ به کم ځای نه
دا چې ډاکټر کا ډوډۍ به وي انجینیر کا ډوډۍ وي او که ملا دی کا ډوډۍ به د کم ځای نه وي ما وي بېوقوفه ډوډۍ د چا لاس کې ده جواب راکئ شاته ملګرو نه جواب غواړم داسې نه شوق سره جواب غواړم لاس اوچت کړئ شوق سره جواب غواړم رزق چا لاس کې دی ډوډۍ چا سره ده عزت چا سره دی ذلت چا سره دی ژوند چا سره دی شوق سره بچي چا سره دی ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم نو چې ارسل الله سره دی نو چې خپل دشمن کافر لور کوي نو چې داغه حدیث او د پیغمبر تناسي قرآن تناسي ور کوي به کوي نه ور کوي دا خام خیالي کې نه ور کوي ډوډۍ خو موږ له خدای راکړه یوه مسو خوړه رزق خو موږ له خدای راکړه قسم په خدای موږ له خدای ډوډۍ راکړه ټوله ورځ چرګان دي او ګډان دي زموږ ورباندې سر تاسو څه وخوړل تش تور باټینګن که د دې شکل یې خدای بېخوبه خویند کچالان او لاوڼ دا ستاسو خوراک دی سپورې روجې ګډان مونږ وخوړل چرګان مونږ وخوړل غوښې درنه مونږ خلاصې کړې رزق خو مونږ وخوړل تاسو مونږ خو قسم دی یو ځای نه چې روان شو بل ځای ته رسو یو ځای ډوډۍ نو بل ځای ډوډۍ نو بل ځای چې نو چېرته شی نه بیا یا لکه بس دی که نه ډېر نه دی برکت دپاره بل غوندې دام خورئ نو ستا برکت دی مونږ له دې خېټه برابر کړ دا اکثر دا طالبانو علماو ته چې ډاکټر ته لاړ شي که نه نو ډاکټر لګیا دی هغه پې هغه سټیسکوپ ګرځوي یاره مولوي صاحب تا کې خواړو څه بیماري نشته زه یم ډاکټر دې ستړی که کله ایکسرې لیکي کله الټراساونډ دی کله هغه شی در باندې ګرځوي سر نه خپو پورې ستړی شو غریب دا ولې کې سم په پښتو کې ورته وایي چې ډاکټر صاحب بېګا مې شی ډېر خوړلی مونږ مولیان اکثر د خېټې د لاسه نه جوړ دا نورې درته نه وي دې درته په پښتو کې وی درته حقیقت پې څومره علما چې ناجوړه دي دا د کثرت الطعام د وجې نه ډېر خوراک کوي او بې ټیمه خوراک د وجې نه وروره سارې وخورو نو 10 بجې بیا وخورو نو غرمه بیا وخورو چې بیان ته لاړ شو بیا وخورو چې بیان خلاص شو نو بیا وخورو نو دا به ناجوړه کوي سړی ما ته یو ځل ډاکټر صاحب دارو راکړي په ناره به خورئ مې ډاکټر صاحب دا ناره څه ته وایي وایي ته ناره نه پېژنې مې نه نه وایي چې سړی وږي مې خدای شته که وږی ما دا ول ماله د وږي ټیم وښایه نه سهار چې ته پاسې ته وږی نه مې ما دونه ماسخوتن خوړلي بیا پېشمني وخورم چې سهار هم اګرمي کوم ناره څه ته وایي زمونږ کتاب کې نارې مهرې نشته مونږ خدای د مړۍ په ورځ پیدا کړي یو مونږ له خدای دومره روزي راکړه چې وي خوراک 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 چې دا سرداران درته وپسخېږي ډوډۍ د چا لاس کې ووایې شوق سره سپیله او خنزیر له هم خدای ورکوي او کافر له هم ورکوي نو چې قرآن ته ناست هغه له به نه ورکوي یو ځل یو سړی ماله راغی ما ته وی یاره تاسو ما بیان کړی مې زمونږ د مولیانو ډېرې کمې تنخواګانې 4000 او 5000 دا محتویمان مې خدای ورسره خو کې هلکه خفه نه شي دا هم ډېر ظالماني بعضې لکه پکې ګوره استثنا به کوو 15000 تنخوا او 6000 تنخوا ورکوي دا غټ شیخ الحدیث 10000 او 12000 تنخوا ده خدای ته وګوره په دې کار کې او بیان به هر هلکه خفه نه شي دا محتویمان بیان وایي بس اخلاص او خدای نو ته اخلاص کوه که کنه یو 50000 تنخوا تاله به خدای راولي خیر خفه کېږو به نه زمونږ مقصد د الله رضا د تنخوا نه 4 او 5000 تنخوا باندې زمونږ استاد ستر سبق ښایي نو ما ته یو بوډا وایي دا د میاشتې مې نه دا د ورځې تنخوا خو وي د میاشتې وی په دې گزاره کیږي ما بالکل پې کیږي وی په 4-5 د میاشتې تنخوا څه گزاره کیږي مې قسم په خدای زمونږ مولیان او عالمان او حافظان په دې 5-6 هزار تنخوا کې حجونه عمرې کوي ټول وایي الحمدلله شوق سره وایي نور شوق سره وایي ما حجونه عمرې پکې کوي وی دا څنګه مې په څنګه زم نه پوهېږم یو ملا به قرضداري وي ځان له محل او کور جوړی بېله ده ځان له غټ ګاډی دی بېله ده
او لور او زوی له خلق درس کې واده کوي بیله ده لیکن په ضروریاتو کې به دې قرضداري نه الحمدلله بیا تاسو ټول یو یو لږ تنخوا اخلئ دلته هم توره پټۍ تړلي 48 په سمله کې تورې پټۍ تړلي دلته په سر کې لکه د ښځې چې بچي وشي سمله کې یو ځل دقسې بعضو خلکو په تورې په چوټۍ په دلته تړلي وو لاسونه هم تړلي وو زه چې رالم مې لکه دا څه چل شوی دی وایي دا 48 څه مسله ده مې دا خو ښځې چې بچي وشي سر تړي بیا خپه وي تا مونږ پورې خندا وکړه اړتال کوي د پیسو دپاره کوي که نه کوي مظاهره کوي چېرته به دې مونږ لیدي وو چې زمونږ بولایانو صاحبانو اړتال کړي د پیسو دپاره نه الحمدلله مونږ له یې راکوي راشه 10,000 روپۍ میاشت والی مونږ په تندر یې وړه زمونږ نه دي پکار وی داسې حکومت به نه لیدي چې تاسو له تنخوا درکوي تاسو یې نه هلی تاسې حکومت به نه لیدي ګورې سم شی بیا داسې مخلصین به دې نه لیدي چې ته ورکوې هغه یې درته واپس درغورځوي داسې به دې نه لیدي موږ محتاج یو خدا نه ضرورت نه لري خدای راکړي نو دا څنګه مې په څنګه زم نه پوهېږم قرضداري نه یو الحمدلله ډوډۍ خدای ښه راکوي جامه خدای ښه راکوي هر څه خدای ښه راکوي دا واسکټ شو دا کمیس شو دا پټکې شو دا رومال قسم په خدای که مې پې روپۍ مې ورکړي صفا درته ستا د دې سره نوران نه دې ځای نه یو هلک راپسې کېړی 400 دې ته راوړې دې ځای نه راپسې الله ښایي چې دې ځای نه به یې درلېږم درته اوس چې راتلم صادر مې و هغه هلک دلته راغی عبدالله نوم یې د قاري صاحب دی دا ځای کې دوکان هم دی دلته راغی وي دا خپل صادر دې کوز کو دا واچه اوس څه کوې ورسره هغه ته خدای اړه کې واچول چې صادر ولی یو مونږ خلکو له ورکړ الحمدلله نو ما ته هغه وایي دا څنګه مې په څنګ نه پوهېږو چې لږ لاړ نو واپس راغلي او 5,000 روپۍ راوویستې ښه د مولوي صاحب دا خو ما طرف نه واله کړ نو چې مې جیب کې واچو مې ته دې خوا راشه مې تا وختي څه وې چې څنګه او که نه په دې نه پوهېږم مې څنګه دې ته وایي چې ستا د جیب نه وباسې او مال یې راکوي دې ته څنګه وایي ډوډۍ روزي د چا لاس کې وایه نو چې مولا او طالب وي دا دې سوچ نه کوي چې زما ډوډۍ بني قسم په خدای ښه به یې درکوي 100% نه مړه 200% هم نه هغه ارب د کرب نه پاسه 100% د قسم په خدای چې دې درته دلته ویمه د عقل خبره نه ده چې ډوډۍ به خدای درکوي ښه به یې درکوي او ښه به یې درکوي عزت به هم دله خدای درکوي بچی علم پسې وباسئ بچی حافظان کې بچی قاریان کې بچی مدرسو ته ولېږئ په دې سوچ مه ګرځئ چې ډوډۍ به د چا په لاس کې ډوډۍ به څوک ورکوي دا به رب العالمین ورکوي مونږ له خدای ښه ډوډۍ راکړه خشته جامه خدای راکړه قسم په خدای ښه عزت راله خدای راکړه غټ ډاکټر زما یو زوی هغه ډاکټري کوله یو کال یې په میډیکل کالج کې تېر انیس احمد یو کال ما به ورته بچې علم به کې وی بالکل به کوم را سره یې واده کړی و ډاکټر شم هغې نه پس به علم کوم مې ټیک شو به ډاکټر شه او مثالونه به راکړل پلان کې ډاکټر د علم یې وکړ به ټیک شو خو علم به کې یو کال یې تېر کړ ما ته وي بابا دا علم به خامخا کوم مې بچې کې زما زوی خو خامخا به کې وي دا ډاکټري به پرېږدئ مې پرېږدئ میډیکل کالج ته تلل ډېر ګران کار هغې پرېښود علم یې شروع کړ اوس ما سره مدرس دی الحمدلله نو یو ډاکټر دی زما دوست دی هغه ما ته ویل انیس احمد صاحب کوم کلاس ته ورسېده مې هغه خو علم وکړ وی ډاکټري مې پرېښېده اوهو دا دې څه وکړل اوهو دا دې څه وکړل خلک په څونه محنتونو سپارښتونو ډاکټري کالج ته ځان رسوي او هغه یو کال اوپسا دې څه وکړل دا یې څه غلطي وکړه مې ډاکټر صاحب تا نه تپوس کړو مې زه چې اوس رالم او ته ما ته راپاسېدې وي یو لاس دې راله ښکل کړل وي یو دارو دې راله فري راکړل وي او نو مې ته د هغه نه دغه جوړی چې پردي لاسونه ښکلوي که ما والا ته جوړی چې زما لاس هله ښکل وای تا ته جوړ کړم خو تا زما لاس ښکل کړل فري دې وکتم ټول مریضان دې پرېښودل ما له دې عزت راکړه نو داسې به هم پردي لاسونه ښکلوي او که ما والا غوندې جوړ شو نو ته به یې لاس ښکلوي عزت د خدای په قرآن کې دی عزت د پیغمبر مبارک په علومو کې دی قدر په دې کې زمارونو په بچو علم وکړې نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه وایي چې زه دې پاسولم دې باغچې نه ګلدستې نه او اسمبلی ته دې بوتلم وایي چې کله ختم نبوت تحریک شروع شو که نه
او په اسمبلی کې بیا باس شروع شو خبر اسمبلی ته راله نو ټولو علماو په هغې کې ډېر نور علما موخه بالاتفاق زه مقرر کړم دا دې دپاره چې په اسمبلی کې به باس ته کې او چا سره مرزا ناصر سره چې دا د هغې خلیفه وطن هغه سره ډیبیټ او باس وی سپیکر دی او لوی او هغه سره خپل وکیلان هم ناست دي هغې د ظالم بچي او ناشنا خبره وکړه او دلته کې یوازې مفتی صاحب نه نورانی صاحب هم دی اهل حدیث علما هم دي بریلي حضرات ټول ناست دي مرزا ناصر پاسېد او سپیکر ته وی سپیکر صاحب ته د دې علماو په خبره باندې عمل کې دومره اهمیت دی د دې مولیانو خبرو له ورکو دا مولیان ټول ورځ په خلکو د کفر فتوی لګوي د دې کار دغه یہ تو لوگوں کو کافر بناتے ہیں یہ تو لوگوں کو مسلمان نہیں بناتے کافر بناتے ان کا کام یہ ہے یہ بریلی حضرات دیوبندیوں کو کافر کہتے دیوبندی بریلیوں کو کافر کہتے دا بریلیان اہل حدیثو تا کافر غدوی تا کافر ہوئی دی کار دغه دی نو که مونږ ته کافر وی نو دا خو وړه ایشو نه ده او پوسټر یې راویستی صاحب مرزا ناصر دا د بریلیانو پوسټر دی وګورئ ښه دی لیکلي چې دیوبندیان کافر دا ظالم بچي پوسټر یې راویستی کتاب یې راویسته دا د بریلیانو کتاب دیوبندیانو ته کافر وی دا د دیوبندیانو پوسټر او دا کتاب بریلیانو ته کافر وی دا د بریلیانو پوسټر او کتاب اهل حدیثو ته کافر وی دا د اهل حدیثو پوسټر او کتاب دوی ته کافر د دوی خو کار دا دی یو ته کافر بل ته کافر نو ته د دوی خبرو دونه اهمیت ورکړې مونږ ته که کافر وي دي خو یو بل ته مفتی صاحب چې اوس دا څه په جنجال دا شنه خبره وکړه الله یلقاو پاسېده ما وی صاحب دا ده چې څه ویلي د دې جواب ووایه بیشک ټولو نه خو بعضې دیوبندیانو بریلیانو ته کافر وجه د کفر یې څه خبره اوږده ده خو زه مختصر کوم وجوه الکفر زه وجه د کفر یې دا وه چېرې دا بریلیان پیغمبر له د خدای مرتبه ورکړي بعضې ټولو نه هغې راغلل هغې وایي چې دا خو به مونږ الزام نه مونږ خو پیغمبر له د خدای مرتبه نه ورکړو ځکه چې د بعضې قمقل ورکوي کوي به مونږ نه ورکو هغې د هغه وجوه الکفر نه انکار وکړه چې دا مونږ کې نشته 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 نو مونږ خپله فتوا واپس واخیسته بریلیانو په مونږ فتوا لګوله چې دیوبندیان کافر دي ولې کافر دي درود شریف نه مني د پیغمبر عزت نه کوي مونږ پاسېدو چې خدای ته وګوره درود چې څوک نه مني خو کافر دی قرآن نه منکر دی قرآن کې الله به پیغمبر درود پیغمبر شان کې چې څوک ګستاخي کې خو کافر دی مونږ هغې چې کوم د کفر وجه مونږ کې ثابته کړې وه هغې نه مونږ انکار وکړه چې دا مونږ کې نشته هغې خپله فتوا واپس واخیسته اهل حدیثو باندې سوال وکړه دوی دا چل کوي هغې مونږ نه کوو انکار یې وکړه فتوا واپس شوه اهل حدیثو په بریلیانو اعتراض وکړه چې تاسو دا چل کوئ هغې مونږ نه کوو هغې واپس واخیسته اوس مونږ په دې قادیانانو فتوا ولګو چې دا کافر دی وجه د کفر څه د کفر وجه دا نه ده چې دا پاکستان کې اوسي د کفر وجه دا نه ده چې ګیرې پرېښې ده د کفر دا وجه نه ده چې پټکې په سر دی د کفر وجه دا نه ده چې کلمه وایي د کفر وجه دا ده چې دی د رسول الله مبارک نه پس بل پیغمبر مني او چې څوک حضور پاک ته آخري پیغمبر او رسول نه وي د هغه نه پس بل پیغمبر مني کافر دی دا په دې مونږ الزام ولګاو کافر دې دې هم د دې وجې د کفر نه انکار وکړي دې دې نه نو وایي چې د حضور پاک نه پس بل پیغمبر نشته مرزا غلام حق پیغمبر نه دی بالکل زه خپله فتوا واپس علم دې راغاړه بس همدان نعرے تکبیر علماء دیوبند سر بکف سر بلند نن دې د وجه د کفر نه که مونږ انکار وکړو دې دې م انکار وکړي چې مونږ دا نه کوو نه 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 حضور پاک اخري پیغمبر دی و دې وایي زه زه خپله فتوا واپس علم بس هغه باندې خاورې توی شوې خیر قصه خو اوږده ده حضرت مفتی صاحب په وجه الله پاک په اسمبلی کې د رسول الله مبارک شمله اوچته کړه د حضرت مفتی صاحب د برکت نه خدای په اسمبلی کې د پیغمبر جامه محفوظ او ساتله او دا حضرت مفتی صاحب د برکت نه دا قانون پاس شو چې نن قادیانې ځان ته مسلمان نشي ویلی نن هغه د اقلیت په حیث به په الیکشن کې ایسالي ستا په حیث نشي ودرېدی نن هغه خپل عبادت خانه ته مسجد نه وي مرزاړه به ورته وي نن د مسلمانو مقبره کې هغه ځان نشي ښخولی دا د مفتی صاحب برکت دی سرخیل هغه په اسمبلی کې مناظره او مباحثه هغه ګټلې ده نو ما ته وایي تاسو مولیانو څه وکړل مې چې اسم ونه کو خو چې ما له حضرت مفتی صاحب د رسول الله مبارک شمله کومه ګټلې ده دا ما دپاره ډېره لویه خبره ده خو صغیر لګیا دي که نه دې کې ترمیم او ترمیم او ترمیم او دا بدلول پکار دی او دې کې دا ترمیم او دا ترمیم دا ما وی په ارام کښېنه
دا زموږ اسلافو زموږ علماو دا قانون جوړ کړی دی په قلار کې نه قسم په خدای چې د دیوبند د علماو بچي موجود دي موږ پټکي ځان سره کفن په سر ګرځو ستا پلار هم په دې کې ترمیم نشي کولی دا آسانه خبرې نه دي دې کې به ترمیم وکړو چا پلار دې پکې وکړي ترمیم ته کولی شي ته به پټکي پسې دکان کفن پسې دکان ته دې موږ سره تیار په سر د پاسه پروت دا زموږ اسلافو موږ ته ښودلي دي موږ د پیغمبر په ناموس قسم په خدای یو انچ او یو داغ هم نشو برداشت کولی دا زموږ مشرانو کړي دي ختم نبوت دا خو زموږ د ایمان خبره ده رسول الله مبارک فرمائی انا آخر الانبیاء ټولو پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر فرمائی ومسجدی هذا آخر المساجد زما جمعات اخیری هغه جمعات چې پیغمبر په لاس جوړ دی بل پیغمبر باندې راځي چې بل جمعات 200 احادیثونه زیات احادیث ما کتلې دي چې دا غینه د ختم نبوت عقیده معلومیږي عملنا عقیده یا اشارتن یا کنایتن یا دلالتن یا اقتضاءن یا عبارتن او د سلو نه زیات آیتونه د قرآن شریف چې هغه د خبرې دلالت ورکوي چې د پیغمبر مبارک نه پس نه بل پیغمبر نه رسول شته نه براشي نو ډاکټر شیر علي شاه صاحب سوي په مفتی صاحب راغی مدینه منورې ته چې دا قانون پاس شو نو راغی پر رسول الله مبارک السلام موږ ورسره دا ما ته هغه په خپل ویلي دي سمعته منه بأذنیه پدې غوږ چې مفتی صاحب راغی رحمت الله علیه مفتی محمود صاحب نو ورغی پر رسول الله مبارک السلام کو ډېر سات ولاړ بیا په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا په حضرت عمر بیا بار وته چې واپس راغی باب السلام ته بیا ورزما موږ حضرت بیا سلام اچي وی راته وی موږ ټول د جامع طالبان ورسره علما ورسره یو بیا ورزما اوس خود ما خدا مخ خپل سلام کو حضور پاک تا مسنون سلام اوس ورزم او رسول الله مبارک تا د پاکستان د عوامو د طرفنا د ختم نبوت د جامع او د پټکی د غټلو مبارکباد پیش کوم علماء دا کړي حضرت مفتی صاحب ورغه ودرېد او ډېرې وجلل وی د الله رسوله ما تعالی د پاکستان د مسلمانانو طرف نه مبارکي راوړلې ده د پاکستان مسلمان نن ستا ناموس او ستا شمله ګټلې ده دو قسمه خدمت شو ستاسو ذهن کې بہت خبره ان شاء الله پرته څو قسمه دوا یو دا چې د دین نشر اشاعت او خلکو ته قران او دین ورسیږي بل دا چې حفاظت وشي تو خشته باغچه ولګوا حفاظت یې مکو سبب غل راغلی بوټي به در نوړي میوه به در نوړي الحمدلله دواړه مونږ کړی دی علماء قوم ان شاء الله العزیز نو وارث د پیغمبر عالم دی او د پیغمبر مشن مولا سے پلاس کې نیولې دی نو ما وی چې امام مالک ځان تر غاړه باس کې خولې ولې خولې ځکه د پیغمبر مشن لاس کې نیولې نو او توي وی زر د ازما ځکه ستا تندیخ کول کدان ته میرا غاړه باسلې چې ما وی اسنه حرسان چې بل څوک مخ کې شي بل څوک دا کارونه کوي د دې حرس د وجنه میدان ته تر غاړه باسر تندې مې خپل کو امام مالک وته سوي وی چې دا خبره وکړه زما هم وروسوي مالک ابن انس وی دا کله نه چې د رسول الله مبارک د حدیث او درس تناسب په ما داسې شپه نه د تیر شوی چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نشي قرآن الله راوړل غالي کړي وانه لتنزيل رب العالمين تنزيل الله نو رب العالمين عجیب نقطه ده پکې هغه ذات چې د ټول مخلوق رب دی پیدا کون کې پالون کې لویون کې ترقی ورکون کې کمال ترسون کې رب په معنا د مربي بیزاوی و ایصال الشیء الى کمال شیئا فشیء عالمین لفظ د ټول مخلوق رب هغه نازل کړي او چاپ د چاپ واسطه نزل به الروح الامین جبريل
هغه فرشته چې ټولو کې لوی سردار ده. رسول الله مبارک تپوس کو جساس لیکلی دی په خپل احکام القرآن کې چې ته څومره سات کې را رسېږي هغه عرش له څومره مزل دی. وی قبل ان يرتد الیک طرفک ستا سترګه نه رپېدلې چې دراغلی یوازې راځي که ملګري د سره وي او یا زره فرشتې ما سره هرې فرشتې سره او یا زره ملګري وي. دومره جلوس کې قرآن باندې نزل به الروح الامین علی قلبک د پیغمبر مبارک غلط لتكون من المنذرین چې خلق او یری د الله د عذاب خلق ایمان وروړي عمل وکړي بلسان عربی مبین. طالبان وی دلته قلب امراغي علی قلبک لسان امراغي زلو سره د معنا تعلقي لسان عربي سره د لفظ تعلقي. پته ولګي چې القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا دوړه د الله طرف او بیا پیغمبر مبارک د قرآن تشریح کړي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن میں نازل کا بیان بہتے کے بیان چه کوي په حدیثو کوي او چې څوک د پیغمبر حدیث وي الله پیغمبر دعا کوي ندور الله امرا سمع مقالتي یو حدیث چې زما چا اورید او بل ته ورسو الله دې خوشاله. اللهم ارحم خلفائی یا اللہ زما پا خلیفگان رحم کے تپوس کے ومن خلفاؤ کا یا رسول اللہ خلیفگان دے سوکتی الذین یروون حدیث و سنتی زما حدیث سنت خلقو تا بیانی ویعلمون الناس خلق پہ کوئی دادا علماء دا انبیاء وارثان دی دا پیغمبران. ترکتو فیک دو امرین میں پری خودل یو دا اللہ کتاب و سنت طریقہ جسو قبضہ کے والی پا شرعی تو گاغتا وارث ہوئی دا پیغمبر طریقہ قرآن و سنت تی چا پلاس کے غشتے دا عالمان دا وارثان زما پا خبر پوشوے علماء بچو باندے علم بکو انشاءاللہ کن مدرسو تا بلیگو انشاءاللہ کن او کدا سینی دا چانا بچی لوی شوی بھی مدرسو سر امداد کوئی تعاون کے مدرسو سره چې یو مدرسې سره تا تعاون وکړه ګوره دې مدرسې سره چې چا مې امداد کړی دی دا نن تقریبا 120 130 150 واړه فارغ شو د دې بچو په علم کې او په قرآن کې چې څنګه د خپل مور پلار حصه ده دا رنګ د هغې خلکو هم ده چې د چا په برکت دوی ته دا نعمت ملو شو دا پردي بچي خپل کوي او کدا سمنینو عالمانو سره محبت بکوي ان شاء الله کوي به خیری د زړه محبت بکوي علماء سره لا سوچت کوي عملی محبت بکوي دا سلا ثوړه کوي دا سے نا دا دی مطلب خدا چې نه کو دا سے وړه کوي د زړه محبت بکوي ان شاء الله عملی محبت بکوي ان شاء الله اوس چرته مولانا طاهر الرحمن صاحب سوی په دغه خبر او عمل بکوي ان شاء الله جزاکم الله تاسو له خیر او برکت درکړي دا مدرسه د الله کامیاب کړي د قاری قدرت الله صاحب محترم او د چې څومره عمل ده په دې لوی اجتماع غیله مبارکباد پیش کوم الله دې قبول کړي او دلته چې څومره علما دي الله دې په علومو کې برکات واچي تاسو د الله ټول خوشاله کی په دې وطن کې د الله د قرآن او سنت نظام راولي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.